الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سورة النساء پس سورة الممتحنین نازل شوه دے. پنزول کے 92 نمبر او ترتیب د سورتونو کې څلورم سورت ده پس د سوره آل عمران نا. ربط او تعلق د دې سورت د مخکې سورت سره په ګڼو وجوه باندې ده. یو دا چې مخکې سورت کې اصلاح د عقیدې وکړه، نو دې صورت کې اصلاح د معاشره کوي. د دې وجنا ورپسې راړو چې عقیده سم شو نو معاشره هم سمول غواړي. اصلاح د عقیدې به هم کې او اصلاح د معاشره به هم کې. یا مخکې صورت کې قوانین ذکر کړه د تنظیم د جماعت، نو دې صورت کې قوانین ذکر کوي د تنظیم د ملک د رعیه او د رعیت. د دې وجنا ورپسې راړو چې جماعت هغه منظم کا او ملک منظم کا معاشره منظم کا. یا مخی صورت ختم کو بتقوا واتقوا الله او دا صورت شروع گئی بتقوا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم. اشارہ دیتا چه اصلاح دا عقیده، اصلاح دا معاشره، تنظیم دا جماعت، تنظیم دا ملک، دی ټولو لپاره د تقوا ضرورت دی. نو پرهیزګاری او تقوا ځان کې راولا. داود صورت احکام الضعفاء چې بدی تنظیم د معاشره، اصلاح د معاشره او احکام د ضعفاء ذکر کوي. تقسیم د صورت دا صورت دری حصے دے. اولا حصہ د اولنا تر 50 آیات پوری او بدی کی احکام ذکر کئی بین الرائی و رعیت. آغا احکام چپاوی باند اصلاح رازی بمیند بادشاہ او درعیت کی. بیا دویم حصہ کی احکام بین الرائی بین الرعیت. اولا حصہ کی احکام بین الرعیت او داش پاڑ ذکر کئی. دویم حصہ کی احکام بین الرائی و رعیت او آغا دا اولا حصہ تر 55 آیات پوری او بدی کی احکام ذکر کئی د پاره د بادشاہ او د رعیت او هغه اته ذکر کړي.
بیا دویم ایسا دا و پنزوس دمایات نا شروع کی او بدی کی احکام ذکر گئی بین رائیت شپارس او درم ایسا کی بیا بیان کئی دا فرق و سلاسو آدری فرقی مومنان آل کتاب او منافقان او زواجر ذکر گئی اغیتا مومنانو تا زواجر منافقانو تا زواجر او دا آل کتابو تا زواجر او داد یوسل ودیر شمایات تا شروع گئی 137 نا درم ایسا شروع کی نو اول ایسا تر و پنزوست میاتا درم ایسا تر یوسل شپکدیر شمایاتا او درم ایسا تر آخرہ پورے اول آیاتونا بطور تمہید دی چه دا یو نفس نا پیدائی دا یو جنس نا پیدائی ولی جگڑی کوئی او دا اللہ نا یری گئی دا اللہ نا یری گئی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ او خلقو یا ایوہ الناس برات الاستحلال راتن کی مضمون تا اشارہ کئی چیزا اللہ نے ہوئی گئی کہ بادشاہ دے کہ رعیت دے کہ خزدہ کہ سڑے دے طول اللہ نے یرہو گئی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ او خلقو یری گئی رب ستاسونا آغا ذات نا چه پیدا کری تاسو دا جنس یونا نفس واحدہ یو جنس یا نفس واحدہ یو آدم علیہ السلام وخلقا منها زوجها پیدا کرده دزنات بی بی وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خوار کړي د دې دوارو نه سړی او خزې ډېر سړی ډېر خزې ډېرې سره د یو آدم علیہ السلام او حضرت حوا دا غي نه دا غي اولاد پیدا شو واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ويرګي دا الله غزاد دا چې سوال کوي تاسو به بواسطه داغوان دیوبلنا والارحام واتقوا قطع الارحام ویاریگئی دپری کولو دا صلح رحمائنا ان اللہ کان علیکم رقیبا یقینا اللہ دے بتاسو باند نگہبان وآتوا اليتامى أموالهم ورقي يتيمان الله مالنا ددي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او ماخ لئی پلیت مال لرا پا مقابلہ دا پاک مال کے پلیت مال دا یتیم مال دے ہوئے پلیت مال دا خزو حقوق دے ہوئے دا غی مال دا غی مار طیب اگا پاک مال یعنی یتیم مال اولی خوری اگا پاک مال پریدے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ مخوری مالونا ددائی سرد مالون استاسونا الہ پمانا دمعا چدا غی مال دخپل مال سرائی اوضائی کی گنوڑی کی خوری انہو کان حبا کبیرا یقینا داد گناہ لوئے حب اگا گناہ تاوئی چه غلات نتیر شوئی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى او گیا رہی گئی تاسو چه انصاف بہو نگئی ببارات یتیمانانو کے اول حق ذکر کا حفظ دا اموالو دا یتاماو چه دا یتیم دا مال حفاظتو کا داغ مال مخورا اس دویم حفظ دا انفسو دا یتاماو چه یتیمانانو جنکو سر انصافو کا زیادت مکوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى
یریږئ تاسو چې انصاف به ونکړئ شئ په باره د یتیمانو جنکو کې فانکحوا ما طاب لکم من النساء نو په نکاح باندې والئ په هغه صفت باندې چې خوښ وي تاسو ته د ښځو نه صفت د ښځو څه د هغې ښایستي د هغې دینداري د هغې نسبي کله سړی ښځه خوښوي د نسب د وجې کله ښځه خوښوي د دیندارۍ د وجې کله ښځه خوښوي د ښایست د وجې نه نو نکاح ورسره وکړي فانکحوا ما طاب لکم من النساء نو په نکاح باندې والئ په هغه صفت باندې چې خوښ وي تاسو ته د ښځو نه مثنی وثلاث ورباع دو درې درې او څلور څلور څه مطلب څلور ښځې جایز دي یو سړي دپاره فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا وکیا ریږئ تاسو چې انصاف به ونکړئ شئ په باره د دې ښځو کې فواحدا نو بیا یوه کافي ده او انصاف هیڅوک نشي کولی ډېر کم به چته نو چې انصاف نشي کولی څه ضرورت چې فارم جوړی او بیا یې سنبالولی نشي یوه پوره ده او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې واکدار وي لاسونه ستاسو د هغوی وینځئ ذالک ادنا الله تعولو دا نږدې ده دې خبرې ته چې تاسو به زیاتې ونه کوئ چې یو ښځه وکړي به دغه د پوره زیاتې به نه کې او الله تعولو یو معنی هم دا ده چې زیات عیالدار نه شئ ځکه چې ګڼې ښځې وکړي نو اولاد یې ګڼ شي ډېر شي بیا یې سنبالولی نه شي کوڅه کې کوم ځای د نالای په غاړه ګورې کټه سره وایي دا د مولوي صاحب ځای دی او سنبالولی بیا نه شي لکه درې څلور ښځې کړي وآتوا النساء صدقاتهن نحلا او ورکړئ ښځو ته مهرونه د دوی په خوشحالۍ باندې درېم حکم اعطاء المهور چې مهر ورله ورکړه وآتوا النساء صدقاتهن نحلا ورکړئ ښځو له مهرونه د دوی په خوشحالۍ فإن طبن لكم عن شيء منه نو که خوښ کیدئ ستاسو دپاره د څه شي نه د دې مهر نه نفسا په خپله باندې فکلوه هنیئا مریئا خورئ دې لره خوشحالمه خوشمزه هنیئا د تهنیې نه مبارک دې شي مریئا یعنې سایعا ښه تېرېدونکې په پښتو کې معنا کوو خوشحالمه خوشمزه د ښځې مهر دی هغې له ورکه هغه خپل مهر که هغې وایي چې خیر دی دوره راکه دوره ستا شه ټیک شوه بیا خوره ولا تؤتوا السفهاء أموالکم مه ورکوئ بېوقوفو له مالونه ستاسو حفظ د مالونو د بېوقوفو چې د هغې د مال حفاظت کوه او اموالکم یې وي ستا مال خو نه دی مال خو د هغه دی خو داسې وګڼه لکه ستا مال چې څنګه د خپل حفاظت کې د هغه د مالو حفاظت وکړه ولا تؤتوا السفهاء أموالکم مه ورکوئ بېوقوفو له مالونه ستاسو التي جعل الله لكم قیاما ستاسو مالونه څه مطلب هغه مالونه چې ګرځولي الله تاسو را په دې باندې ذمہ داری ورزقوهم فيها واكسوهم خوراک ورکوئ دی لره په دې کې او جامه ورله ورکوئ وقولوا لهم قولا معروفا وایي دوی ته وینا ښه ورته وایه دا ستا مال دی زه خورم نه خو تاله جمع کوم او چې کله ته عقل دی برابر شه در بیکم در الله د پیسه کوما وابتلوا الیتاما امتحانو کوي په یتیمانانو باندې حتی اذا بلغوا النکاح تر دې پورې چې کله ورسیږي بلوغ ته نکاح مراد بلوغ بالغ شه فإن آنستم منهم رشدا نو کولی دو تاسو د دوی نه اصلاح
فادفعوا إليهم أموالهم نور کئی دی لا مالون ددائیو کتا پوشو چه دیو سے حفاظت اخبر مال کولشی ورکولا ولا تاکلوا اسرافا و بدارا مخری دی مال لرا اسرافا دیر دیر و بدارا و زرزر ای اکبرو دی ارنا چه دی بلوشی دی بلوشی بیا اخبر مال را نالی راش زر اخلاص کا ومن كان غنيا فليستعفف او سوچ وی بے پروا د قسم نا پمال د یتیم کے نزان دے بچ کی دی سے اغستونا ومن كان فقيرا او سوچ وی محتاج قسم تا پمال د یتیم کے فلیاکل بالمعروف نخرید دے اخبلی سے لرب مناسب طریقے مال دے یتیم دے تپکی کار کے تپکی تجارت کے خبلا عیسیٰ تے آلہ او داغی عیسیٰ اغلا ورکو اغلا جمع کو خوکا عجز ہے او کا مالداری او ضرورت دے نہیں داغی عیسیٰ داغ مال لڑکو تے مورلا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ نُکلا چه ورکتا ورکوی تاسو دیلا دی مالونا فاشدو علیہم نگوحان نیوئی بدائیو اسنا چه سبا انکارو کی چه مانا دی زمان مال نو را کڑے وکفا باللہ حسیبا او کافی دے اللہ حسابناک للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون پینزم حق ذکر کئی حق دار لداغی حقون ور کئی سڑو لداغ خزون لداغی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون دپار سڑو ایسا داغ سنا چپری خود المورا پلا رخبنوانو وللنساء نصیبون او دپارا دخزو ایسا مما ترک الوالدان والاقربون داغنا چپری خدا مور او پلار اخبروانو مما قل منو او کثرا داغنا چلگوی دینا او کدیر نصیبا مفروضا حصہ دا مقرر شوی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى او کلا چه حاضر شو تقسیم تخبروان والیتاما پدائیگو یتیمانان والمساکین او مسکنان فرزقو منون رزق ورکی دیلد دینا وقولو لهم قولا معروفا وائی دیتوینا خوا بعض خلق کوئی دایت منسوخ دے زگای مخ کے با چه مال تقسیمه ده یتیمانان مسکنان بران و غیل بے پکی ورکا و چیسی مقرر شوی نو بیا دایت منسوخ شو خدا سے ندا دی یتاما و مساکین مراد اغا خلق دے چگا پا دی اولو القربا کی شرک دی و یتیم و مسکین زان لزکا ذکر کر لی ترحم چک مال تقسیموی نو دی یتیم و دی مسکین چی پا کی صدار دے داغا غتی اول جدا کئی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ذکر زجر ورپسی ذکر کئی او کچھر داغا کار مستحب شینو پا مستحب کو زجر نرازی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ او دیاری گیا کسان کپرے خود رستو دینا ذریتا ضعافا اولاد کمزوری خافو علیم چیری کی بدائی باندے فلیتق اللہ نو دیاری کی دا اللہ نا ولیقلو قولا سدیدا ویاری گئی دا اللہ نا اوائی وینا درستا دا قام مشرانو تا خطاب دے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما زجر یقینا هغه کسان چې غي خوري مال د یتیمانو په زیاتی انما ياكلون في بطونهم نارا بشکا چې دې په خورو ګډو کې ور چې یتیم مال خور ګډا کې ور واچو
او د قیامت ورځ به د خولې نه د اور لمبي خیږي چا چې د یتیم مال خوړلی و. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، یقینا هغه کسان چې خوري مال د یتیمانو په زیاتی، انما یاکلون فی بطونهم نارا، بیشکا چې دی په خپلو ګېډو کې اور، وسیصلون سعیرا، او زر دی چې دننه بشي جهنم ته.